لا یخنی شروع شوه نه ده او محکمه سوی ګیس په مردان کې ګیس لوډ شیډینګ کې سیوا والے راوستې دي د مردان اوسیدونکي د دوړخیزه عذاب ښکار دي یو خوا بجلی نشته نو بل خوا ګیس هم غیب شوه دی د سحر په وخت ګیس لوډ شیډینګ لبجې ماشومان بغیر د ناشتي سکولونو ته پتلو مجبور دي په دې اړه د مردان یو اوسیدونکي خپل فریاد سنو پښتونخوا ته سپدارنګ کړی دی یخنی شروع نه ده نو د یخنۍ نه مخکې وړومبی خو د بجلۍ خیریت د لوډ شیډینګ اوس د ګیس ورپسې شروع دی او دا خلک یې دونه په عذاب کړی دونه په مشکلاتو کې دی چې یو سړی ځان له د روټۍ بازار نه یا به د چاوس کېږي یا نه ماشومان به چې سکول ته ځي سرکاري ملازمین چې داسې دي به چې سکول ته ځي نو مهرباني وکړئ په دې عوامو لږ رحم وکړئ په دې غریبانانو ډېر زیات رحم وکړئ راته اوس څه کوئ که یو خوا امولس د ګیس لوډ شیډینګ نه پریشان دي نو بل خوا نانبایان هم د ګیس لوډ شیډینګ ځپلي دي او وایي چې په ګرانه بیه سلنډر اخیستو باندې مجبوره دي راشي خو ګورو ویډیوګانې وایي چې داسې ګیس ته دونه دغه کې دونه باندې ریکارډینګ هغې له لاړ شي او بیا پسې هغې لاړ شي او دا بیا پته کې به ټیک شي نو دا په وړي دا مسله را روانه چې دا جمع پکې شو او سار ګیس نو او ته په الله یقین کوم موږ ډیر غاګ داسې لاړل ولې سلنډر ما سره ختم شو او ګیس را پسې بندو نو زیات ماشومان داسې بغیر ناشته نه لاړ شي سکولونو ته او 9000 روپۍ د سلنډر راډکو موږ ته د عوامو یو پیکج داسې دغه کې چې موږ د ګیس مسله ته حل کو کنه بجلی او ګیس د امروزه ژوند بنیادی ضرورتونه دي ولې ګرمۍ کې بجلی غیب وي نو په ژمي کې د ګیس لوډ شیډینګ د یو عذاب نه کم نه وي زه اوسیدونکي وایي یو خوا درانه بیلونه ورکوي نو بل خوا ورته نه ګیس ملاویږي او نه بجلی پکار دا چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي سنو پښتونخوا لپاره مردان ارشد علي خان